अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद नन د ویډیو جوړولو مقصد تاسو مختبات یا ولګيږي یعنی وضاحت واضح کوم خو خپل دوست احباب په وینو مشورې د ویډیو جوړوم کني د ویډیو مانه جوړواله ویلې زه کوم کارا کوم هغه پروردګارم رضا د پاره کوم پروردگار عالم را ناراضي وي نور څه غواړم چې کومې ورځې نه موږ کور مې راغلي یو کوهاټ ته بشموله نیمو معزز مشران راغلي یو هغې ورځې نه وخه تر نننۍ ورځې پورې مو سیشن نه دی اټینډ کړی دوره ټایم نه میلویږي کله چې تجربه وي چې کله افسرانو سره ملاقات کوه کله علماو سره ملاقات کوه نه پریورټي کې اندا شی راتلو سمو او هم د مشکلاتو نه وبسو هغه دپاره مو کوم ځای کې افرټ کوای شو په کار دارې هغه افرټ مو وکړو تاسو ته به پاته وي ډېر لیمیټډ شیان زه به بیانوم 100% کې انشاءالله 5% شیان به زه دلته بیانوم نه کریډټ دپاره یې شیان دلته وضاحت وکړم نه کریډټ دپاره نه پبلیسټي دپاره صرف دوره دی چې دا انفارمیشن عوام ته ورسیږي څوک دا ونه یي چې خاموش ناست دی خاموش نه هم ناست اوس کوم کس خاموشي کې کار کوي هغه بیا عملي میدان کې کار کوي او داسې خلک چې هغه شور کوي عملي میدان کې هغوی کارکردګي صفر وي اوس کومې ورځې دا خبره گردش کوله چې کیلې دروازې مشرانو باندې بند شوي دي زه واحد پالیټیشن هلته موجود وم دې شي پوښتنه تاسو سیکرټري صاحب نه کوای شوئ مو معزز مشران نه کوای شوئ دا خدا پورې چې مشرانو ما ته دا یې وویله چې ته وځه یمو زه وبنده وه ورته چې که وځو یا په یوه ځای به وځو که بل چېرته ځو یا په یوه ځای به ځو زه داسې وخت کې خپل مشران نشم پرېږدوی دا مو الفاظ وو دې الفاظو تاسو تصدیق کوای شوئ هلته همدا مو الفاظ وو چې څنګه الفاظ مو دلته تاسو په مخکې پیش کړل هغه بعد اهل تشي اهل سنت مشران یو حال کې وو زه بیا لاړلم جی سی صاحب سره ما ملاقات وشو دوه درې منټه ما ورسره خبرې وشولې کلي دروازې خلاصې شولې مشرانو نه مړیا وخوړله او رخصات یې کړلې پنځه منټو ملاقات نه بعد مو پنځه مشران نور راوغوښتل مخکې درې سابقه سیکرټریز وو دوه نور مشران وو هغوی نه تاسو دې شي تصدیق کوای شوئ د 3 غنټې مو هغوی سره ملاقات وشو د کمیونیکیشن چې کوم ګیپ و هغه فلپ شو بلې ورځې بیا مشرانو ملاقات کول غوښتو هغې ټایمه ما واخیستو هغوی هم ملاقات وکړو چې کوم خدشات چې کوم مسلې مسایلو سره مشران روبرو وو هغه یې ورته بیان کړل او دې سره سره چې کوم کمیونیکیشن ګیپ و چې څنګه وړاندې مو ویل هغه کمیونیکیشن ګیپ افیل شو ډایرکټ رسم اول کنوایه ده چې کله اول د کنوایه خبره کېدله ما خپل ځان سره سیکرټري جلال ورسره دوه درې نور مشران مو کړل مو راغللو کوهاټ ته کوهاټ کې مو ټولو افسرانو سره میټینګ وکړو مغرب ټایم مو دا میټینګ وکړو میټینګ کې افیسرز مو راضي کړل افسران مو راضي کړل نو خبره کانوای ته لاړله او مو سټیا کوهاټ کې وکړلو چې نه کانوای خبره خو وشوله نو په کار داره چې څوره پورې دا کانوای کورمې ته ونه رسېږي مو باید هلته کوهاټ کېنوستو بلې ورځې د کانوای موف کېدله مو کله کمیشنر ته تللو کله آر پي او ته تللو یوه ټول نه غوټه مسله چې کومه ورکې راغلي وه هغه دا وه چې ټرک ډرایوران نه تلل او یا دا ویله چې موږ مشکلاتو سره روبرو یو مو ته تھریټس میلو شوي دي خو دغه حده پورې چې مو اډې ته یې لاړلو اډې کې ورسره کېنستو اډې کې مو ورسره خبرې وکړلې خو هغه ډېر لیټ شوی و خو دوره و چې موږ کانوای موف کړو کورمې ته هغه کانوای ورسېږي مو مقصد دا و دې کې شکر الحمدلله مو بیا کامیاب شولو د دویمه کنوای چې نن روانه دی بروز منګل اتوار په ورځې خبره داسې شوي وه چې دا کنوای به غالبا بود جمعرات نه به دا موف کېږي کورمې ته دغه شي کې بیا ما اتفاق نه دی کړی دا ویډیو پیغام کې یې دغه شي کې ما بیا اتفاق نه دی کړی واجه ده چې څومره صبر مو وکړو اندوره کفي وو
مو چې کله متعلقه افسرانو سره اعلی افسرانو سره چې کله مو خبرې شروع کړلې مو هغه افسران دې خبرې باندې راضي کړل چې ما ته پاته دی چې پیر په ورځې به تاسو فارغ نه وئ خو منګل په ورځې زه ټیک ټاک کنوایه غواړم مو وجوهات وښیل چې ویلې کنوایه غواړم څه وجوهات یې ورکړي او مشکلات د یوه ما وښیل وړاندې ما ښیل خو هغه ورځې ما د مشکلات وښیل خدای خوشحال ساته دې خبرې باندې بیا راضي شول دې خبره چې کله دا خبره ډن شوله مو سیکرټري صاحب سره رابطه وکړه سیکرټري صاحب ما اعتماد کې واخیستلو چې کوم طریقه کار دی هغه طریقه کار اوس تاسو وکړئ منګل باندې به کانوای موو کیږي یعنی دا ټول افورټ چې کوم وو دا به ذات خود ما کړی دی خبرې مقصد مې صرف دا دی چې زه کوم افسر ته لاړ یم چا سره مو ملاقات کړی دی ما سره به مشران تلل مشران به هلته موجوده وو مو ټیک ټاک د عوامو حقوقو خبره کړې دی چې کوم افسر ته زه راغلی یم نه خپل ذاتي خبره مې کړې دی نه خپل ذاتي مفادو خبره مې کړې دی چې راغلی یم ټیک ټاک عوامو خبره مې کړې دی عوامو حقوقو خبره مې کړې دی مظلومیت خبره مې کړې دی دې سره سره دغه مشکلاتو نه عوام وبسلو دپاره خبرلای ما ورته پیش کړی دی صرف ما د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا و چې عوام ته زه دا خبره کنوی کم ورسوم چې زه نه خاموش یم یقینا سوشل میډیا نه خاموش یم خو عملی میدان کې خاموش نه یم عملی میدان کې ټیک ټاک د کار کوم یو په درېګونه افرټ د کوم ویلې عوامني دپاره منتخب کړی یم چې اوس زه دا کار نه کوم داسې وخت کې چې عوام دومره مشکلاتو سره روبرو دی بیا خو ما د سیټ باندې یو کېنستلو هېڅ فایده نه کوي یقینا زه شورا کولی شم یو دا کولی شم چې کوم افسر ته زه څم اخته زه خپل عزت خبره وکم خپلې فایدې خبره وکم یا ټرانسفر پوسټینګ خبره وکم که نه دعا زه کولی شم لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا یہ کہ میرا عوام جو ہے مشکلات کے ساتھ روبرو ہو اور میں اپنی بات کروں کہ عوام مشکلات نیا وزی انشاءاللہ وزی با اغنا بعد با زی چو سیاز ملاقات کام عوام خبر بای ما پریارٹی بی زیتی خبر قطع نکام اگر خدای شتا ده خدای کشی سورا افرٹز کام او خدای تا معلوم ده صرف مقصد مداو زی سورا یا خبری ما کردی دی زی چوگا کئی خوک آغا مشر ده خوک آغا پالیٹیشن ده اون ما گزارش ده چه اغا خبرو تصدیق کوئی اما دا څه کومې خبرې دي دا وایي ټیک ټاک تاسو تصدیق کوای شوي ټول نه وړاندې سیکرټري صاحب نه تاسو تصدیق کوای شوي ورسره هغه مشران چې هغه جرګې په شکل کې کوهاټ ته راغلي وو تاسو هغوی نه دې خبرو تصدیق کوای شوي انشاءالله څنګه زه سرخرو شوی یم میدان کې دغو خبرو کې به یو ستر فرق نه وي که فرق وي اما دا ګریوان عوام لسونه ډېره ډېره مهرباني والسلام علیکم ورحمة الله